بسم الله الرحمن الرحیم. زیات کسان هغه دا سوال جواب کوي چې زموږ حاجتونه دي، ضروري حاجات دي او هغه نه پوره کیږي. د هغې دپاره څه ختم یا وښایئ یا څه بل څه عمل وښایئ چې موږ هغه وکړو زموږ حاجات پوره شي. نو عزیزانو یو خبره یاد ساتئ، نور ختم اعمال هر څه په خپل ځای، خو یوه خبره ته همیشه لپاره یاد ساتئ چې د هر مشکل حل چې دی هغه صرف دعا ده. د هر مشکل حل صرف او صرف د رب العالمین نه دعا کول دي. ځکه چې حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې د هر یو کس خپل خپل حاجات ته خپل رب نه غواړي. او د حضرت ثابت رضی الله عنه نه دا روایت هم دی چې تاسو د خپل رب نه مالګه هم غواړئ. یو معمولی څیز دی، تاسو د خپل رب نه مالګه هم غواړئ، تر دې پورې چې ستاسو د پیزار هغه تسمه وشلیږي نو هغه هم د خپل رب نه غواړئ. د دعا ډېر فضیلتونه دي، په دعا سره ډېرې معاملې رب العالمین حل کوي، صرف په یقین سره. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک هم دی چې تاسو دعا غواړئ په یقین سره او په سچه سره. تاسو دا مه وایئ چې زموږ دعا نه قبلیږي، خو په یقین سره دعا وغواړه، رب العالمین به خامخا ستا دعا